چې په اخلاص وي په الله یقین وکړي ډېر اجر به در الله درکوي ښه ډېر په اخلاص سره به دا خبره کول غواړي د دې دال په مدد باندې به مونږ ځال جوړ کړو تاسو ته ما طریقه وښوه ټکی به پرې مونږ ولګو ماشوم ته به دا ووایو چې باید دا اقه دال د خو له پاسې پرې ټکی راغی نوم یې څه شو نوم یې څه شو بدل شو څنګه رال ټیک شو ماشوم پکې غلطیانې دا کوي زا اواز پکې پیدا کیږي چې زال ماشوم ونه وي چې زا ماشوم ونه وي نمبر 2 چې د دې د الف غټ نشي رال داسي ونه ویلی شي په نرمۍ سره ماشوم ته بچی جبه معمولي غونته د غاښونو په سر باندې کېده ولګی رال دې باندې پوه شوئ وجه معلومه شوه اخوا ځو ښه را دا ځکه را ده چې ملا یې څه ده کږه ده چې ملا یې څه ده کږه ده دا مونږ بس ماشوم ته یو خبره جوړو چې هغه ټکی والي نور په داسې فرض نه دي که تاسو دې په ځای بله خبره ماشوم ته په ذهن کې ګرځولی شئ هغه به مناسب وي څه خبره نه ده ماشوم په دې کې یو څو غلطیانې کوي را داسې وایي نری وایي څه شو دې ته توجه کړئ توشه توره نمبر 2 ماشوم په دې کې ر دې ته تقریر وایي دا ماشوم زیات را دا به زیات نه وي دا به دا چل به پکې زیاتو نه وي درمیانه نمبر 3 بعضې به د سره نه کوي را عدم تقریر دې ته ویل کېږي دا به هم نه وي چې الف زیات را نښکودی شي اخر کې ها پیدا نه شي اخر کې حمزه پیدا نه شي صحیح تلفظ به دا شي را پچغه را بار بار به په ماشوم باندې اړول غواړي چې د ماشوم په ذهن کې دا ټکی دا شکل څه شي کینی مضبوطی سره ټیک شو لږ به بیا شاته راشي او څو تپوسونه به وکړي د ماشوم نه نو ماشوم ته به زوړ سبق هم څه شي رایت شي دغه غلطي په دې کې ده چې په دې کې به هم شونډې نه بندوي رام دا چل بني ټیک شو جي اخوا ځو زا ما عرض کړو چې زمونږ به کوشش دی چې د زوړ سبق په مدد سره نوی سبق حل کو ها را مونږ ولیکله په هغې له پاسه مونږ ټکی ولیکو ماشوم ته مونږ څه ووایو چې دا ټکی پې له پاسه راغی د دې نوم څه شولو بدل شو اوس مونږ ووایو زا هغه د را په شانتي شکل دی خو له پاسه پې یو ټکی دی هغه د را په شانتي شکل دی خو ټیک شو په دې کې به مونږ او تاسو دا احتیاط کوو